شانګله یو ځل بیا په وینو باندې سره د شانګلې حواله سره همیشه افسوسناک خبرونه دا راځي چې شانګله کې دومره ځوانان د کویلې په غر کې گیر شو، دومره ځوانان د کویلې د غر په ملبه کې گیر شوي دي او مړه شوي دي. یو ځل بیا د شانګلې دا ځل په شانګله کې نه، د شانګلې ځوانان چې کوم دي په کویټه کې د کویلې په غر کې شپږ ډیر ځوانان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. جی نو شانګلې د لپاره پرون ورځ چې کوم وه پرون شپږ دېرش چې کوم لاشونه هغه شانګلې ته ورسولی شو. جي شپږ دېرش تابوتونه شانګلې ته ورسولی شو. چونکې د تابوتونو حوالې سره یو ویډیو وایرل شوی چې تابوت یې بره په چت باندې تړلی و، لکه د یو مړي چې کوم تابوت د یو شهید هغه تابوت یې بره د ګاډي په چت باندې تړلی و، لکه دومره ځای نو چې په امبولانس کې دننه چې هغه لکه مطلب دا د لاش بې حرمتي ده، دا د مړي بې حرمتي ده، دا د یو شهید بې حرمتي ده چې ته لاش د هغه بره په دغه چونکې ویډیو راغلی وه چې اوس هغه تابوت تشو کو ډکو، خو یعنې خلکو پې دغه تنقید کولو چې داسې نو کول پکار، یعنې کیس که دغه تابوت ډکو دننه پکې لاش موجود نو یقینا چې دا بیا غټ جرم او غټ د ګناه کار یې کړی دی. خیر اوس په خبرو کو د شانګلې چې کم د شپږ دېرش مزدوران دي ټول نه پهله خو د دی کور والا ته الله پاک صبر جمیل ورکه دعا ورته وکوي اور الله پاک دغه ځوانانو ته هغه جهان خولی کا. ځکه پاکستان کې خو جون تیرول چې کوم دي دا خو داسې ده چې لکه یو عذاب دی پاکستان کې جون تیرول. د غریب سړي غواړي، د مالدار سړي نه د غریب سړي جون پاکستان کې د کابل یو سړي خبره کوله وایي کیدای شي مونږ مړه شوي یو او قیامت هم شوي یو، مونږ الله پاک دوزخ ته راویشتي یو، د پاکستان دوزخ دی. لکه یو کس پکې د داسې قسم بیانان شو کیدای شي چې قیامت وای تیر شوي توبه خدای توبه نعوذ بالله اور مونږ پاکستان کې نه دا مونږ په قیامت کې دا مونږ په دوزخ کې لکه داسې جون. او دا حقیقت ته غواړي د سخت ګرمۍ له تاسو ګورئ چې په دې کې لوډ شیټینګ وي د شپې هم دروازې هم، نو دې کې به هغه غریب سړی خوب څنګه کوي چې هغه له په کور کې پکې نه وي پرووایډ، هغه سره په کور کې پکې نه وي د غریبۍ په وجه یا هغه بیټري یو پی ایس یا سولر سیسټم هغه ته نه وي پرووایډ، نو به جون څنګه کوي تاسو خپله ووایئ. لکه یقینا ډېر د افسوس خبره ده. خیر الله پاک دې دغه د کویلې چې کوم شپږ دېرش مزدوران وفات شوي دي کوم چې د شانګله نه تعلق لري او په کویټه کې د کویلې په غر کې شهیدان شوي دي، نو الله پاک دې دغه هغه جهان خوله کړي او الله پاک کور والا ته صبر جمیل ورکا چې د شانګلې او ویل کېږي داسې چې د یو کلي پکې 24 مزدورانو جي دا 36 چې کوم مزدوران شهیدان شوي دي نو د یو کلي پکې 24 جنازې پرون شوي دي. نو په هغه کلي کې ګوره کېدای شي دی کې داسې هم چې دوه پکې روریان ویل کېږي داسې دا چې دا ټول ینګ عمر والا لکانو یعنی 25 نه والے 35 سال پورې یا 20 نه والے 35 سال پورې عمر کې چې دی کې د څه الکانو تازه ودونه شوي، څه الکانو پکې کوژدینه شوي وي، څه الکانو نه پکې بچي پاتې شوي دي، یعنی ډېره د افسوس خبره ده. نو الله پاک ته کور والا ته صبر جمیل ورکي اور دې مزدورانو کې چې کم عمر چې هر څوک شهیدان دي جی الله پاک والله غ جهان خوله کا. خو یقینا د شانګلې د پاره پرون ورځ چې کومه وه ډېره د افسوسناک ورځ وه جي. نو په دې ویډیو کې دا هم اپډیټ سو، د دې حوالې سره خپل رائے کمنټ کوئ اور دغه مزدورکار خلکو ته دعا وکړئ، دغه کور والا ته هم د صبر دعا لازمي وکړئ.